جنازه سبق لومبي تکبیر نه پس سبحانك اللهم د مانځه والا ووایه، دویم تکبیر نه پس اللهم صل درود شریف د مانځه والا ووایه. په ژبې سره نیت لازم نه دی. جنازې ته راغلی ووایه الله اکبر، د زړه نیت کافي دی چې امام پسې ولاړم جنازه ده څلور تکبیرونه دي بس. ولا عبرة للذکر باللسان، فتاوی الامگری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 شپږ جلدونو کې ده چې دا ضروري نه چې ته په خوله نیت وکړې په ژبه. سبحانك اللهم نه پس سوره فاتحه جنازه کې وایه، دا سنت دی. بعضې ملګري وایي جنازه کې سوره فاتحه فرض دی بطور قرات، تا د هغې غلطي ده. دا سنت دی بطور دعا، دا موقف ټیک دی. سنت دی بطور دعا جنازه کې سوره فاتحه ویل. زنګ دلیل بخاری شریف کې دی، ابن عباس سوره فاتحه وویې رضی الله عنهما، نو خلکو ته وویې لتعلموا انها سنه، چې تاسو ته پته ولګي چې دا سنت ده. څه ده؟ دا سنت عمل دی. لتعلموا انها سنه، نو بخاری کې لیکلي دا سنت دی، فرض نه دی. دویم بطور قرات دا نه دی، بطور دعا دی. دلیل کثیر روایات چې نبی علیہ السلام منګه منع کړي چې جنازه کې به تلاوت د قرآن نه کوي، احادیث دي. لذا وینا په جنازه څه د دعا ده، دا څه چې پکې دی کې ویل دي دا بطور دعا دی، نه کې بطور قرات. بہرحال جنازه کې سوره فاتحه وایه. فقه حنفي کې علامه شرم لالی محدث حنفي فقيه هغه لیکلي دي، وما لابد منه کې هم لیکلي دي، نو وایه. د درېیم تکبیر نه پس څلورم تکبیر نه مخکې په دې کې خلک دعاګانې وایي، چې کومې دعاګانې درځي هغه ووایه. چله جنازه نه ورځي الله اکبر الله اکبر ورځي، نو الله اکبر الله اکبر وکړې جنازې ثواب درته ملو شو، خو دعاګانې پکې یاد کړې، دا سنت عمل دی. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دا جنازه دعا ده. که مخامخ الګ تی که جنازه ده، که ښځه ده، که سړی ده، که زر جنازې دي، بس یو دا دعا کافي ده. د وړوکي دپاره هم دا ویلی شي، هلک جنۍ دپاره، خو هلک جنۍ دپاره بېله هم شته چې ماشوم وي. اللهم اجعله لنا اجرا، اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا اجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا ومشفعا. او چې جنۍ اللهم اجعلها لنا اجرا، اللهم اجعلها لنا فرطا، واجعلها لنا اجرا وذخرا، وجعلها لنا شافعة ومشفعة. آخر کې ها مشفعة، هغه لکه کې مشفعة دو زبر الف. جنازې دعا بعد خلکو له نه ورځي، نو ډکشنري یاد کړي، اپلیکیشن ډکشنري ویکیبلري سپیلنګ دار سے یاد کړي. نو قرات تجوید هم زده کړئ، انګلیش اردو پښتو کې څنګه کلپس وغواړئ، درو به لیږو په واتساپ 0311444006. وی جنازې سبق نه راځي، نو زده کړئ که نه. نو بک 1 بک 2 سپیلنګ هر څه یادوئ، ایکټیو وایس، پیسیو وایس، کرامر. نو دا دین هم یاد کړئ، دا دعاګانې یاد کړئ. د مونځ سبق، دعای قنوت، جنازې سبق وشو.